اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رور زمونږ ټریک ریکارډ د دې علاقې او د دې ټولې صوبې وګوره. کله چې د چا توقع نه وه نو هغوی اکثر یو دم میدان ته راغلي دي او ګټلې هم ده. که زه تاسو ته ووایم د دې تورو 100 ورځو هوم ورک زه تا ته ووایم چې دومره خلک پاکستان مسلم لیګ کې شامل شو او شاملیږي چې هغه به د خلکو دا خلک خوب به حرام شي. خلک په ډډه ځمکه روان دي، د دوی په اقتدارونو کې غلاګانې شوي دي، ډاکې شوي دي، دا ملک تباه شوی دی. د موجوده اقتدار خبره کوي او که د تیر اقتدارونو خبره کوي، الحمدلله د نواز شریف دور په هغې کې ترقي شوې ده، په هغې کې ګراني کمه شوې، ګراني ختمه شوې ده. هر یو څیز د خوراک څیز یا د عام ضرورت څیز یا د هغه ارزان شوی دی. دا خلک په دې خبره ډېر زیات ښه پوه دي او ټول قوم یو اواز د میا محمد نواز شریف د بیانیې سره ولاړ دی، د هغه د ټیم سره ولاړ دی او د هغه د کردار سره ولاړ دی. او دغه شان زمونږ انجینر امیر مقام خان تاسو ته پته ده چې هغه د ټولو نه خو هغه له په دې داد ورکومه چې زما د پارټۍ ټیکټ خرڅ نه شو. په یو ځای کې الحمدلله تاریخ دی د مسلم لیګ ټیکټ نه خرڅېږي نه خرڅ شو. د ورکرانو خوښه وه چې بارام خان پیندخیل به زمونږ امیدواري، لحاظه هم د هغه په حق کې فیصله وشوله. باوجود د دې چې زه تاسو ته یم بارام خان د ګاډي په شا پسې نښتی دی، خپل همیشه د پارټۍ دپاره یې کردار ادا کړی، خو د لیډر نه مخکې وروستو شوی نه دی. لحاظه د هغه دپاره د ده چهره لږه غوندې ناشنا وه، خو چې د ورکرانو خوښه وه نو دا فیصله وشوه چې وایي د ورکرانو خوښه ده نو لحاظه زما خوښه ده. او الحمدلله نن زه په فخر سره ویلی شم چې سیاسي سوداګران میدان ته راغلي دي او د پیسو په زور باندې د خلکو د ضمیر سوداګانې به کوي. خو الحمدلله خلک باشعوره دی او د خلکو فیصله به صرف او صرف د حقیقي جمهوریت په حق کې او انشاءالله د غریب ولس د پیدې دپاره او فیصله کوي، د غریب ولس پیدا او ترقي د دې ملک د دې خاورې استحکام او بقا او سالمیت او وقار دا د انجینر امیر مقام خان او دغه شان د میا محمد نواز شریف په قیادت کې تړلی دی او انشاءالله د هغې سره به ځي. زمونږ د پارټۍ خپل یو ظاهره خبردار چې خپل یو دغه دی د لیډر نه یو ګایډ لاین وي، د هغې نه علاوه یو نظم دی، یو ډسپلن دی. دغه ډسپلن لاندې به ځو. تر اوسه پورې زمونږ فیصله د ورکرانو دا ده چې موږ په خپل دغه باندې انشاءالله په خپله نښه په دې علاقه کې الیکشن کوو انشاءالله. انشاءالله که خیر د پاکستان مسلم لیګ واحد یو داسې پارټي ده چې د ملک له ترقي ورکړې ده. د ملک کې چې کله هم د پاکستان مسلم لیګ دور په دې ملک کې امن و، په دې ملک کې خوشحالي وه، په دې ملک کې روزګار و. نن سبا که مونږ وګورو امن نشته، بېروزګاري ده، بدامني ده، مهنګایي ده. نو انشاءالله دا خلک اوس په دې خبره باندې پوه دي. را روان حکومت انشاءالله بیا د پاکستان مسلم لیګ دی، که جرنل الیکشن دی او که بلدیاتي الیکشن دی، انشاءالله دا خلک به پاکستان مسلم لیګ ته ووټ ورکوي، دوی به سپورټ کوي. الحمدلله مخکې زه ناظم پاتې ما په هغه ټایم کې ښه د قوم خدمت کړی دی او جذبه مې شته دی. انشاءالله د هغې نه زیاته کوشش به کوم. مخکې به ښه کړي دي خدمت مې کړی، د هغې نه انشاءالله د هغې نه به زیاته خدمت کوم دا وم.